بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى الله. بیان البلاغه فی الكلام. کله چې مصنف رحمت الله علیه وزګار شو د فصاحت د تعریفاتونه نو وز د بلاغت په دوو قسمونو باندې شروع کړي. د ویلو چې په دې مقدمه کې د فصاحت قسمونه او د بلاغت قسمونه بیانوم. نو فصاحت په درې قسمه: فصاحت الکلمه، فصاحت المفرد، فصاحت الكلام او فصاحت المتکلم. او د بلاغت په قسمه دي: بلاغت کلام او بلاغت متکلم. بلاغت فی الکلام څه ته ویل کېږي؟ آسان تعریف ده: مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. مع فصاحته چې کلام فصیح، کلام فصیح د مقتضى الحال مطابق راوړو ته د بلاغت ویل کېږي. بلاغت په کلام کې څه چې یو کلام د مقتضى الحال مطابق راوړل. حال یو حال دی، یو مقتضى الحال دی. حال هغه امر د ویلګي چې هغه دې خبره دعوت ورکړي چې په کلام کې دې خبره اعتبار وکړل شي، او کلام چې کله د دغه حالت مطابق راوړل شي نو دې ته ویلګي دا کلام مطابق د مقتضى الحال دی، او دا حالت تقاضا لري کوي نو دا حالت لري مقتضا. لکه مطلب ما ته وګورئ، یو انسان دی د په حالت د انکار کې دی، یعنی د انکار کوم کې چې زید ولاړ له کې انکار نه دی، زید ولاړ له کې ولاړ نه دی، نو د انکار کوم کې دی. نو دا انکار کول دا یو حال دی، دا یو حال دی. دا تقاضا کوي د خبره چې دی مصنف ته دا کلام راوړل شي، د مخاطب ته دا کلام راوړل شي په تاکید سره. نو چې کله کلام په تاکید سره راوړل شو د سوال شو چې ان زیدن قائم، نو دا کلام د مقتضى الحال مطابق دی. او کاغه مخاطب انکار کوو نو ګور دلته کوم مقتضى الحال دا یعنی تقاضا د حال دا کوي چې د کلام په تاکید سره راوړل شي، او د کلام ته په تاکید سره نه وړي نو دې ته ویلېږي دا کلام مطابق د مقتضى الحال نه دی. لکه منکر ته خو چې خبره کوي تاسو مخکې ذکر کړی دا چې منکر ته را خبره کوي نو منکر ته په تاکید راوړل واجب دي. لګاته ان زیدن قائم، فتاته ان زید قائم یوازې وې نو دا د مقتضى الحال مطابق نه. ها یا لکه یو کس ته لکه مال اوبر راوړه زمادي د خدای تعالی ډیر څه پر قرآن وې زته کې شوی ما نو اته ته چې قسمونو ته پکې څه ضرورت ده، خو زم راوړم درته نه وستا چې دا قسم وکړو دا د مقتضى الحال مطابق نه ده. ها د مقتضى الحال مطابق وسته ته کې شوی او هغه چل ورکې سي نو هغه ته ویلې شي چې لکه یو پر ورته اوبر راوړه هغه ته اخو دی واګي بل پر ورته اوبر راوړه به ورته لکه قسم په خدای چې مړکې کم د تندین اوبر راوړه نو دا قسم چې دا وکړو نو دا د مقتضى الحال مطابق دی کنه دی دغه ته ویلېږي. او دا د اوس د لوګه په تک چې تند چې دا تند چډېره شو نو دا کلا دا حال تقاضا کوي، دا یو حال دی، دا تقاضا کوي چې د کلام د اوس په قسم سره راوړل شي. پوه شئ. والبلاغه فی الكلام، بلاغت فی الكلام څه ته ویلېږي؟ مطابقته لمقتضى الحال، چې کلام مطابق وي، مطابق کېدل د یو کلام سره د فصاحت د دینه، ان سره د فصاحت د دینه. نو آسان خبر څه شو چې یو کلام فصیح د مقتضى الحال مطابق راوړل. حال څه ته وایي؟ والحال هو الامر الداعي، هغه امر دی چې دعوت ورکوي یعنی رابلی الى ان يعتبر مع الكلام الذي چې اعتبار وکړي شي دا کلام سره يؤدي به اصل المراد، چې ادا کولږي په سره اصل مراد خصوصیت ما چې هغه یعنی سنه خصوصیت او هو مقتضى الحال، او هغه مقتضى الحال دی یعنی دغه خصوصیت دې خیال سره لګي نه مقتضى الحال دی. مثلا كون المخاطب منكرا للحكم حال تقتضي تاكيد الحكم، لکه د مخاطب انکار کوونکې چې مخاطب انکار کوونکې نو دا یو حال دی، دا تقاضا کوي، دا حال تقاضا کوي د حکم د مؤکد راوړلو. والتاکید مقتضى الحال، او تاکید مقتضى الحال دی. تاکید سره او دا حالت سره دا انکار کوونکې را سره حال دی. او ان زيدا قائم راول، ان زيد وقولك له ان زيدا في الدار مؤكدا بان دا مؤكد بان سره كلام مقتضى كتاب ملابق لمقتضى الحال، دا کلام دی چې مطابق د مقتضى الحال. پوه شو ویری باندې مخاطب انکار کوونکی دی نو دا انکار کول دا یو حال دی، دا تقاضا کوي چې د دې کلام مؤکد راوړل شي. نو مؤکد کلام راوړل مقتضى الحال دی. سره انکار کول سری حال دی،
موقت کلام راوړل سری او چې کله دا کلام ته راوړي په تاکید سره نو وایي دا کلام سره مطابق لمقتضى الحال ہے او چې کله دا کلام ګوره حالت موجود ده انکار موجود ده او مقتضى الحال هم موجود ده موقت ہوتے ران وړي نو دا کلام مخالف ته د مقتضى الحال دا کلام چې کم مطابق د مقتضى الحال نه دا بلیغ نه ویل کېږي بلیغ ته وی چې لکه اسانه خبره ده موږ استاد مونږ ته وی فصیح څه ته بلیغ څه ته فصاحت او بلاغت په لنډو الفاظو کې وی چې ته چا ته خبر وکي په سمجھ کې راشي دا فصیح ده او چې په مخاطب باندې اثر وکي نو دا بلیغ ده بلاغت نه په مخاطب باندې اثر وکي وستا پلار مړل کنه پلار دې مړل او ته لاړ چې لاس دی ویلا لاړ لاس دی ویلا اتور دال لګي ته پیښ شروع کې یا ورته وی چې را دا کونډه خزه چې دا نو دا چې کله د دې عدت پوری شو دا بل واده وکړي د ډېر عزت فضیلت ته ستاره رونه چې دا بځای نه شي دا خبر ورته تکې کنه نو کته ته په دې خپل باندې څه شوې نو بدل باندې بتا دا کنزل ویل ونه کی چې لکه زما پلار مړل مور مې کونډه شو ا دې زما مور د واده کم کوي چې مور مې واده کیږي وړو هم بکې نو دا کله د مقتضى الحال مو دا اوس هغه باندې ګوره دا بلیغ نه را سره بلیغ نه ځکه دا خله خبرې کوي خو د مقتضى الحال مطابق نه دي د مقتضى الحال مطابق وعده له وعده له دا او د واده مبارکي چاله ورکه اتور دل کې د قبر د تیاری خبرې شروع کړي نو به یو قبر نه خدای بچ کړم او دا یو قبر نقلا شم کړم بیا بکیږي ښا وتحقيق ذلك انه من جزئيات ذلك الكلام الذي واذا جزئيات ده هر كلام ذي الذي تقتضي الحال چې حالت د دې تقاضا کوي یعنی حالت دې تقاضا کوي دا یو حال دی فإن الإنكار مثلا ذكر إنكار مثلا يقتضي كلاما مؤقتا دا تقاضا كده كلام مؤقت وهذا مقتضى مطابق له دا مطابق لديه سره بمعنى أنه صادق عليه چې دا ولي مطابق لمقتضى الحال ذکر چې دا کلام صادقي کې پدې باندې على عكس ما يقال فهغه څنګه چې کوم ویل شي دي چې ان الكليه مطابق للجزئيات چې کلی مطابق وي د خپل جزئیات سره وي جزئي د خپل کلی مطابق وي دا خبره ده دا مناطق کړی دا خو به دې تحقیق ځنه ذکر کوم ولي واذا اردت تحقيق هذا الكلام فرجع الى ما ذكرناه وترى لارشا هغه د کوم ذکر کړی دی په شرح کې فی تعریف علم المعانی په تعریف د علم المعانی کې ان علم المعانی تعریف چې موږ کله په شرح متول کې کړی دی کنه نو ته ال د ګلاټ شاول د دا وګوره چې کلام مطابق د جزئی وي دا کلی مطابق د جزئیات یو کني نه تحقیق ال د ځکه نو الله دې مور بلارو بخا موږ بس دا شی زکو کنه دا به موږ ډېر دی هغه دا ډېر ضرورت نشته وهو مختلف او دا مقتضى الحال دې دا مختلف کیږي یعنی حالتونه دا مختلفي کنه حالتونه مختلفه مقتضى الحال مطابق فان مقامات الكلام متفاوته لکه مقامات د کلام متفاوت دي لأن الاعتبار اللائق بهذا المقام يغير الاعتبار اللائق بذاك لکه یو اعتبار چې لایق د دې مقام دی دا بدل دی دا هغه اعتبار نه کوم چې لایق د دې دی مطلب وي حالتونه مختلف راځي کله غم راځي کله خوشحالي راځي نو چې غم راځي نو په یوه کې خلک د غم خبرې کوي او چې خوشحالي راځي په دې کې وسه خبرې کوي نو چې غم راځي خوشحالي راځي انکار راځي تاکید راځي نو حالتونه مختلف دي چې حالتونه مختلف دي نو کلامونه هم د دې سره سګيږي وهذا عين تفاوت او دا عين تفاوت مقتضيات الاحوال چې په دې سره بدليږي مقتضيات د احوال لان التغاير بين الحال والمقام انما هو بحسب الاعتبار چې حال او مقام د دوانه چې دین دا په دې کې لکه فرق اعتباري دی حال او مقام خودبانه یو شی دی او فرق به اعتباري دی حال هغه زماني ته په کمی کې چې دا کلام واقع وي حال هغه زماني ته په کمی کې چې دا کلام واقع وي او مقام هغه ته ویل کېږي چې کم د کلام د ورود د لپاره محل وي چې کم د کلام د ورود د لپاره سوي محل وي وهو انه يتوهم في الحال چې دا شان دار چې دا متوهم کیږي په حال کې کونو زمانا لورود الكلام فيه چې دا کلام د لپاره زمانه ده د ورود د کلام لپاره وفي المقام او په مقام کې کونو محل له دا محل لپاره وفي هذا الكلام اشاره اجماليه او بدی کې کلام کې اشاره اجمالی تور باندې الى ضبط مقتضيات الاحوال دا مقتضيات احوال را بندول وتحقيق لمقتضى الحال او تحقيق د مقتضى الحال لپاره فمقام كل من التنكير والاطلاق والتقديم والذكر يبين مقام خلافه وهو مختلف فان مقامات الكلام متفاوته بدی کې اشاره اجمالی ده
چې کلامونه چې دا مختلف کیږي ځکه چې احوال مختلف کیږي د دې دا خبره په دې کې وسب اشاره وشوله چې حالات مختلف کیږي نو کلام به مختلف کیږي چې حالات مختلف کیږي نو کلام به وس د دې خبرې چې دا تفصیل کوي نه فمقام كل من التنکیر یعنی کله دسی مقوي چې کلام نکره راوړل کیږي ال کله دسی چې کلام سره راوړل پکاروي نکره راوړل پکاروي اول دغه ته معرفه راوړي نکره راوړل پکاري ته معرفه راوړي یا معرفه راوړل پکاري ته نکره راوړي نو دا کلام د متصل حال مطابق نشو کله او لفظ مطلق ذکر کول پکاروي او ته مقید ذکر کې کله مقید ذکر کول پکاري ته مطلق ذکر کې نو د مقتضى الحال مطابق نشو کله یو خبره مخکې کول پکاري ته ورستو کې کله ورستو کول پکاري ته مخکې کې الګه پوه شوي کله یو څه ذکر کول پکاري کله ته ذکر نه کې نو د مقتضى الحال مطابق نه دي فمقام كل من التنکیر و دا مقام د هر یو یعنی د هر یو نه مطلب سره نمین بیانې لري لکه نکره راوړل والاطلاق او اطلاق مطلق ذکر کول والتقدیم مخ کول وذکر او ذکر کول یباین مقام خلافی دا مبین د مقام د خلاف درینه د هر یو خلاف ده يعني خلاف كل منها يعني خلاف ده هر یو درینه يعني ان المقام الذي يناسبه تنكير المسند اليه او المسند يعني هغه مقام چې مناسب الګه مستند له یا مسند نکره ذکر کول دا مبین ده المقام الذي ده هغه مقام نه يناسب تعریف چې مناسب له سر تعریف لکه پوه شوي د دې خبرې تفصیل کوي چې کله نکیره ذکر کول پکار وي الله ته معرفت ذکر کې جو نکیره ذکر کول به د معرفي ذکر کول نه خلاف وي کنه ومقام اطلاق الحكم او التعلق او یا مقام یعنی حکم مطلق ذکر کول لکه زید قائم وذ چې زید قائم دی زید ولاړ دی وس کده چې زید قائم على السطح نو دا ته مقید کو نو زید قائم ویل دا یو حالت ده دا مبین ده نه چې کله تاسو کې مقید کې او التعلق یا تعلق ذکر کا المسند الیه او المسند او متعلقه یباین مقام تقییده دا مباین دی دا مقام د تقیید نه د مطلق سره مقید ذکر کیږي بمؤکد او اداه قصر او تابع او شرط او مفعول او ما يشبه ذلك لکه پوه شوي ومقام تقدیم المسند الیه او المسند او متعلقاته یباین مقام تاخیره او دا شان دی یو مقام چې الله مسند الیه مخکې کول پکاروي یا مسند مخکې کول پکاروي یا دغه متعلقات مخکې کول پکاروي دا مباین دی د هغه حالت نه په کوم ځای کې چې مسند الیه ورستو کولېږي وکذا مقام ذکره یباین مقام حسبی او دا رنګ په ځای کې یو مسند ذکر کول پکار دي نه دا مباین دی د هغه مقام چې الله مسند حذف کول پکاروي واښوي کوم ځای کې مستمل ذکر کول پکار دي کوم ځای کې مستمل ادب کول پکار دي وقولو خلاف الشامل دا ټول شامل لما کوم چې موږ ذکر کړل وانما فصل قوله دویم ومقام الفصل يباين مقام الوصل فصل وصل خو ذکر کړه دی کنه د مخکې یاد کړه دی چې وصل یو څه بار بیا د ذکر کول فصل بغیر د حرفات ذکر کول یو مقام ته چې د لږ بغیر د دوانو کلمو په منځ کې وصل لاولې حرفات په ذکر کې نو دا حالت تقاضا کوي او دا مخالف ته دا هغه حالت نه کم چې دا تقاضا کوي چې ردل کې دا جدا جدا ذکر کړل شي نو مقام وصل دا مخالف ته مقام فصل نه فمقام الفصل يبين مقام الوصل تنبيها على عزم وهي دا په مکه کې ذکر شول لکه فصل وصل دی بیان جدا ول بیان کړل نه تنبيه على عزم شان هذا الباب چې دا ډېر معظم خبره ده لوی خبره وانما لم يقل مقام خلافي مقام خلافي ونه بلکې مقام الفصل وي لانه اكثر واظهر لان خلاف الفصل انما هو الاصل ذکر خلاف د فصل لا اصل تري ولتنبيه على عز الشان او تنبيه د چتوال د شان د نو فصل قوله جدا ذکر کو ومقام الايجاز يبين مقام خلافه او دا رنګي مقام د ایجاز اتمام مساوات ذکر کړه ده کنه نو یو ځای کې حالت تقاضا کوي چې دا کلام دی مختصر ذکر کړل شي نو دا مباین ده هغه مقام نه کم کې چې کلام تقاضا کوي چې داره په اتناب سره ذکر شي یعنی په د سره ذکر شي اختصار سره ذکر کړی شي ومقام الايجاز او مقام د ایجاز يبين مقام خلافي الاتمام المساوات وکذا خطاب الزکی ما خطاب الغبی دا رنګ اسلام مخاطب یو او خيار کسته نو خيار کسته چې تاسو خبره کې د قشان خو غبي ته نشي کولای کنه غبي سره ده کنځه نه هغه چې خبره کوي نو هغه ته صرف دونه وی چې لګا دی په صرف پر خبره باندې پوښي پوښو به باندې او چې کله ذکی سړی مخاطب چنن دا او خيار وي او قابل وي جو سړی ورته لري خبري سره سره نوري ورته زیاتی خبري ورته موږي
او چې کله د پته ده چې زمانه مخاطب کمزور دی یادول نه شي نو چې بس دا اصل خبره یاد کړم دغه پوره ده نو ګوره دا مقام د دا ټول اصل دي لپاره بیان کنه چې د بلاغت دې د ضرورت سره نو دا هغه ضرورت بیان شي هغه وکذا خطاب الزکی ما خطاب الغبی دا نه خطاب د زکی سره د خطاب د غبی نه فإن مقام الاول يبين مقام الثاني مقام د اول دا مبين المقام الثاني سره تفصیل له فإن الزکیه دغه خيار کس يناسب مناسب در سره من الاعتبارات اللطيفه والمعاني الدقيقه الخفيه ما لا يناسب الغنبي چې د مناسب دی هغه چې دا باریک باریک اعتبارات ذکر کړل شي باریک باریک معنی ذکر کړل شي کمی چپټي چې مناسب نه دی غبي لپاره پوه شئ ولکل کلمه مع صاحبتها او دا رنګ هر یو فعل سره د خپل ملګری نه یعنی هر فعل چې بل سره راځي کنه نو هغه لپاره یو مقام دی مطلب دا دی چې ادوات الشرط من هما مهما و ايون حيثما اضمامته نو من چې په کوم ځای کې ذکر کولای کی ګل دغه اذا نشي ذکر کولای مهما چې په کوم ځای کې ذکر کولای شي الله کې اضمان نشي ذکر کولای ايان چې په کوم ځای کې ذکر کولای شي الله کې تمتا نشي ذکر کولای ویګای نو دا هر لپاره چې ویل ولكل كلمه او دار یو کلمه لپاره مع صاحبتها سره صاحب دلینا اي مع كلمه اخرى مصاحبه لها مقام دای لپاره مقام ده ليس لتلك الكلمه چې نوې د کلمې لپاره مع يشارك مع ما يشارك واج مشارك به د سرات الصاحبه ده في اصل معنی په اصل معنی کې لکه مثال وکړه الفعل الذي قصد اقترانه بالشرط وهغه فعل چې د قصد کړه چې د شرط سره متعلق کی فله ما ان نو د عادت مقرر یو ځای کې د ان سره دا یو مقام ده ليس له ما اذا اذا پر دا جایز دي چې د اذا سره معلق کی زګه چې انهم شرطیه ده اذا هم شرطیه ده خدای چې د ان سره دا رقم ان د لپاره جدا جدا ځینې دی او د اذا لپاره جدا جدا ځینې دي تاسو به د کېل چې متا دام د سوال لپاره دي او ایان دام د سوال لپاره دي او ایان سره د معظم سیستم پوس کیږي او متا عام ده په دې شویل دي کنه وكذلك كل كلمه او دا رنګ د هل کلمې لپاره من ادوات الشرط مع الماضي مقام ليس له مع المضارع او دا ماضي سره چې کلمه راځي لکه اذا جاء دا اذا سره چې جاء تعالی ماضي لګول نو دا مقام دی او دا چې مقام دی چې مخالف دی مضارع سره اذا نشي لګولای وعلى هذا القياس الګ بلې باندې پوه شوي نو ای خلاص خبره څه شولا چې موږ د فصاحت د بلاغت تعریف وکړو چې بلاغت څه ته ویل کېږي د بلاغت تعریف سره مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحتها یو موږ د حال تعریف وکړو چې حال هغه امر دایي ته ویلېږي چې کلام دا اعتبار کو لګي چې کلام دغه مطابق راول شي او کله چې د حالت راشي نو هغه حالت دا تقاضا کوي د کم حالت چې راشي چې تقاضا کوي دغه ته ویلېږي مقتضى الحال او چې کلام د مقتضى الحال مطابق راول شي د مطابق لمقتضى الحال لکه مخاطب انکار کوم کوي دا یو حال دی او کلام مؤکد راول دا مقتضى الحال دی چې کلام مقتضى الحال مطابق راول شو نو دې ته ویلېږي دا کلام مطابق ته مقتضى الحال دی پوه شو به دی باندې بیا دا خبره ده چې لکه دا حالتونه چې دا بدلیږي را بدلیږي دیو د مقتضى الحال چې دا بدلیږي را بدلیږي نو کلام سره بدلیږي را بدلیږي دا غیر لپاره مختلف صورتونه وي لکه یو کلام نکره ذکر کول دا یو مقام دی نو دا مخالف د هغه کم ځای کې معرفت ذکر کول دي یا دا شی ایجاز دا یو حالت چې لږه ایجاز ذکر کې دا مخالف دی چې دا په اتنام سره ذکر کې د دې ټول تفصیل کړه دی یاد بشي ورواړو